بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فدي آيات نوتي الله جل شانه د موسی علیہ السلام رسالت او نبوت ذکر کړي. او دا د دې لپاره ذکر کړي چې مشرکین د هغه دور هغه خو یو وحدانیت نه منلو، نو د الله جل شانه وحدانیت ذات واحد لا شریک نه ګڼو. یو مشرکین دا کار کاوه. دوی مشرکانو د رسول علیه السلام نبوت او رسالت د انکار کاوه، او هغه رسول علیه السلام نبی نه منلو. کافر په دغه دوه وجه باندې کافر، او معاد نه منلو، قیامت خو منلو نه. په دې ځای کې اوس د موسی علیه السلام نبوت ذکر کړي چې موسی علیه السلام دا رسول او نبی دی. نو ای عربو چې تاسو د رسول د موسی علیه السلام رسالت او نبوت منئ، او تاسو موسی علیه السلام ته رسول وایي، او موسی علیه السلام خپل هغه ته، نو لہذا رسول علیه السلام له چې الله څومره معجزات ورکړي، نو د آخر زمانې دا رسول ومني. نو په دې کې اثبات د رسالت. ولقد آتینا خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب. فلا تكن تمغه فی مریة په شک من لقاء د ملاقات د کتابنا، د تمغه په شک من د ملاقات د جنس دا کتاب. وجعلناه غزول من هغه هدى لبني اسرائيل، هدایت د پاره د بني اسرائیلو. تمغه په شک د ملاقات د جنس کتاب، څه کتاب چې هغه ته ملاو شوی نو دا رنګه کتاب تا ته ملاوي، او ای مخاطبه ته بده کې شک مکوه. وجعلنا منهم او ګرځولي موږ منهم داغونه ائمة پیشواګان یهدون بامرنا لما صبروا، او ګرځولي موږ منهم اولر ائمة پیشواګان یهدون بامرنا چې هدایت کوي هغه لار خیابو بامرنا په امر زموږ سره کله چې هغه صبر کړو. وکانو او بیااتنا پایاتونو زموږ سره یوقنون یقین کوي. ان ربک بشک رب ستا هو دا یفصل بینهم فیصله به وکړي جداواله برابري فما بین داو کې په ورځ د قیامت فیما په هغه څه کې کانو چې هغه فيه بلې کې یختلفون او اختلاف کاو. ان ربک بشک رب ستا هو دا رب یفصل جداواله فما بین داو کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې هغه په دې کې اختلاف. اولم یهد لهم آیان واضح شوی د خلکو ته کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي موږ من قبل مخکې د هغونا من القرون د امتونه یمشون چې ځي هغو فی مساکینهم په کورونو داو کې
ان فی ذلک بشک بده کې لآیه خامخا لامری افلا یسمعون ناوریاو اولم یهدی له آیا نه دا واضح شوی دی خلقو ته کم اهلاکنا چې څومره موږ هلاک کړلې مخکې د هغونه د امتونو نه چې الله وایي چې ما مخکې څومره امتونه هلاک کړي چې دا خلک ځي بې په کورونو داود دا خلک د هغو په کورونو کې څومره امتونه مې مخکې هلاک کړي په دې کې د دې کافرانو دپاره تهدید او یرول دی او تهدید ویرول دي چې لکه دوی ایمان را نه وړ الله به وایي الله به هلاک کړي لکه څنګه چې الله تعالی دا مخکیني امتونه هلاک کړي تهدید دی ویرول دي د هغه عذاب دنیوي نه الله به هلاک کړي اولم یروا آیا نو لیدلي انا نسوق الماء چې بېشکه موږ بوځو بو الی الارض الجرز ځمکې ته هغه ځمکه الجرز چې وچه ده هغه چې بوټي پکې نشته فنخرج به نو موږ راوباسو به په دغه سره زرعا فصل تاکل منه انعامهم چې خوري د دغه نه انعامهم چارپایان ده وانفسهم هم نفسونه ده افلا یبصرون نه ګوري هغو دلیل ده په وحدانیت او په قدرت ده الله چې الله وایي چې موږ وبوځو هغه ځمکې وچې ته دا ورځ موږ بوځو او په هغه ځمکه وچه په هغې باندې الله موږ باران وکړو او په هغې سره موږ فصل راوباسو چې د هغه فصل نه چارپایان او انسانان خوري دغه ذات الله دی نو دغه ذات واحد لا شریک او دغه ذات قادر دی چې رسول ارسال رسول علی ويقولون وإذا كبر متى هذا الفتح کله به دا ورځ د فیصلې ان کنتم صادقین که چېرته تاسو صادقین رښتونکي په مخکیني آیاتونو کې به اثبات د رسالت وشو کافران دا دغه نه منکر معاد او د قیامت په دې ځای کې اوس الله اثبات د معاد کوي بلته ورته وایه یوم الفتح ورځ د فیصلې لا ینفع نفع نه رسي هغه کسان د کفرو چې کفر کړی نفع ورته نه رسي ایمانهم ایمان دا و ولا هم ینظرون او نه هغو لره مهلت ورکولی شي فأعرض عنهم نو ته مخ واړوه ای نبي د هغو نه وانتظر او ته انتظار کوه انهم بشک هغو منتظرون انتظار کوونکي دي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الحمد لله سورة احزاب ترى ورسيل سورة احزاب مدني سورة ده فاعتبار ترتیب قرآنی سرا دردرشم نمبر سورت ده اعتبار د نزول سره 90 نمبر سورت دی چې نازل شوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ذکر کوي چې سورت احزاب دا برابر په زمانه د رسول علیه السلام کې د 200 آیاتونو سره کله چې مصحف او قرآن لیکل کېده نو نو مقدر د دینا
فلم يقدر نو مقدر شوی د دینه مگر هغه چې واستدا قرآن چې کله ما سم لیکلی کله اوس دا چې تقریبا 3 آیاتونه دي دا دې مقدر شو او په لیکلو باندې خلق قادر شو. ابی بن کعب وایي چې سورة احزاب دا د سورة بقره سره برابر او یا د هغه نه غټ. د دې نه معلومه شوه چې د سورة احزاب ډېره حصه هغه منسوخ شوې ده. د سورة احزاب او د سورة سجدې سره مناسبت دا دی چې په سورة سجده کې الله ذکر کوي نبی ته وایي فاعرض عنهم چې ته اعراض مخ واړوه د کافرانو. نو په دې کې امر راغی نبی ته چې ته د کافرانو نه اعراض وکړه. او انتظار کوه د عذاب د دیو. نو مخکې امر و نبی ته چې ته د کافرانو نه اعراض وکړه، انتظار کوه دا په دې باندې د عذاب راتلو. په دې صورت په اول کې امر دی نبی ته چې یا ایها النبی ای نبی اتق الله د الله نه ویرېږه او دارنګه ورته امر دی وتوکل علی الله په الله باندې اعتماد کوه واتبع ما یوحى د ما یوحى چې قرآن دی د هغه اتباع. لہذا په دې طریقه باندې د دوامو صورتونو مناسبت راغله. په سورة سجده کې ځای په ځای د کافرانو او کفر هم ذکر شو چېرې کافرانو به کفر کوه اما الذین فسقوا فمأواهم النار. په مخکې سورة سجده کې د کافرانو دپاره د کافرانو بیان ځای به ځای وشو او د کافرانو دپاره عذاب اخروي ذکر شو. نو په سورة الف لام سجده کې د کافرانو دپاره عذاب اخروي ذکر شو. په دې صورت کې د کافرانو سره قتال ذکر شوی دی چې غزوه خندق ده. لہذا د کافرانو سره جنگ قتال ذکر شوی. بنو قریظه سره قتال او جنگ جلا وطني دا ذکر شوی ده. په مخکینی صورت کې اثبات د وحدانیت د الله او په وحدانیت په توحید د الله دلایل، اثبات د نبوتو په دې صورت کې الله جل شانه د رسول علیه السلام عظمت لویوالی د شان ذکر کړل. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا لویوالی د شان او عظمت د
اور رسول اللہ تعالی ذکر کړي. د سورۃ سجده په آخر کې الله ذکر کوي چې فاعرض عنهم اے نبی تر دیو نو کافرانو نه مخ واړوه او د دیو د عذاب انتظار کوه. او د سورۃ احزاب کې هم دیو دغه سوال د قیامت مطالعه کوي. یسألونک عن الساعة لکه څنګه چې په دې سورۃ سجده کې یقول متى هذا الفتح دیو د قیامت سوال رات د دې پاتې نه پات هغه ورځ د قیامت د چې ورځ د فیصلې چې قیامت به کړي. دغه سوال دلته دیو کوي یسألونک الناس عن الساعة دیو نو په مخکینی صورت کې هم د قیامت سوال د کافرانو ذکر په دې صورت. دعوه د سورۃ احزاب تعزیز او تیزول د رسول علیه السلام دی په دعوت باندې، پرد د بدعاتو باندې، امت د رسول علیه السلام تیزول دی په اطاعت د الله باندې، په اطاعت د الله او د رسول باندې، د رسول عزت او احترام کول، تعظیم کول لپاره او اثبات د توحید د دې صورت دعوت. خلاصه د صورت په دې صورت کې محبوبیت د رسول له چې رسول محبوب او ور شخصیت الله ته محبوب منصوریت د رسول له بنز د الله چې بنز د الله باندې دا رسول منصور دی، دغه امداد شوی. رسول علیه السلام د ځای په ځای تسلی ده. رسول علیه السلام د چې د ایزا د رسول د جبدې کې رسول ته ضرر رسولی شوی دی قولا او عملا، او د دې وجې نه په دې صورت کې غزوه خندق ذکر ده. په دې صورت کې رد دی په اقوالو د هغو اهل کتاب په اقوالو باندې رد د کافرانو د اقوالو باندې رد دی، د منافقینو په اقوالو رد. په دې صورت کې بیان د تقابل د حال د مؤمنینو د منافقینو د چې د مؤمنانو او د منافقینو تقابل ذکر شوی. بشارات په دې صورت کې د مؤمنانو لپاره ذکر شوی. په دې صورت کې خطابات دي، خطابات دي بیانو د رسول علیه السلام. په دې صورت کې تخویفات دي د هغو لره، زجر د منافقین نه په سوال غیر ضروري، په غیر ضروري سوالونو باندې هغو له زجر. دا د دې صورت احزاب خلاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے نبی اتق الله ویرغت الله نا ولا تطع الكافرین والمنافقین، اطاعت مکوه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو. ان الله بشک الله تعالی کان د علیم علیم حکیم حکمت والا.
الله نبی ته وایي چې ته اطاعت د کافر او د منافق مه کوه. دا نه چې نبي یو منې کول د یو شي نه دلالت کوي په وقوع د هغه باندې دلالت نه کوي چې نبي ته ته کافر او د منافق اطاعت کوه. خطاب نبی ته دی خو مراد دی د امت دی. منافقینو یهودو به رسول علیه السلام یراو په قتل چې موږ به قتل. نو منافقانو یهودو رسول علیه السلام په قتل سیراو ځکه ورته الله ویل چې اطاعت د کافرینو او د منافقانو مه کوئ. ولید او شیبه هغه رسول علیه السلام ته دا ویل چې دیو به هغه ته نیم مالونه ورکړي، خپل نیم مالونه به ورته ورکړي، خو ته اطاعت د لهذا زمونږ دین ته راشه، زمونږ دین ته راوګرځه. الله دا آیات ان الله بشک الله تعالی کان علیما علیما حکیما حکمت والا. واتبع تتابدارو کما د اغسی یوها الیکا چې وایي کړی شوی و تا ته من ربک د رب څخه. ان الله بشک الله تعالی د باز باندې تاسو عمل کوئ خبیره خبردارا. الله نبی ته وایي واتبع تابداري وکړه ما د اغسی یوها الیکا چې وایي کړی شوی و تا ته د رب څخه. د رب ستانه تا ته وحی کړی شوی وه د هغه تابعداري وکړه. او ما یوحی الیک قرآن دی. د قرآن اتباع یې څنګه په امت باندې فرض ده داسې په نبي باندې هم فرض ده. او په ما یوحی کې احادیث هم داخل دي. احادیث به کې ځکه داخل دي چې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، چې احادیث خو وحی. نبی علیه السلام د خپل خواهش څخه خبره نه کوي. ان الله بشک الله تعالی د باز من تاسو عمل کوي خبيرا خبردارا. وتوکل علی الله اعتماد وکا فالله باندې وکفا بالله وکیلا. کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز. وتوکل علی الله اعتماد وکا فالله. اعتماد په الله باندې وکړه. الله کارساز دا کافي دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل الله نه ده ګرځولی الله تعالی لرجل د پاره د یو سړي من قلبين د دوه زړونو نه په جوفه بګړه ده کې. وما جعل نه ده ګرځولی الله تعالی ازواجکم بیان استاسو. الله یا بیان تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کړئ منهن دا هغو سره نه دی ګرځولی الله تعالی امهاتکم میندې ستاسو. وما جعلوا نه دی ګرځولی الله تعالی ادعیاکم راطلب شوی ستاسو په زویتوب ستاسو سره. او نه دی ګرځولی الله تعالی ادعیاکم راطلب شوی زوی ستاسو ابناءکم
زامن ستاسو یې نه دی ګرځولي ذلکم دغه قولهم کوم وینا ستاسو ده بافواهکم په خولو ستاسو سره والله الله تعالی یقول الحق وی الله تعالی حق وهو الله تعالی یهدی السبیل لا خیر الله تعالی وهو الله تعالی یهدی خیر السبیل ما جعل الله نه دی ګرځولی الله تعالی د یو سړي نه دوه زړونه په ګېډه ده دا په قریشو کې یو سړی و چې هغه ته د جمیل بن معمر وایه دغه سړی ته به دیو ذوالقلبین وایي د دې سړي دوه زړونه دي او دا سړی په عربو کې ډېر هوښیار و نو ده ته به یې دا ویل چې یاره د ده دوه زړونه چې په ورځ د بدر کې دیو شکست وخوړ نو ده یو چپله په خپو کړلی وی په لاس کې نیول ابو سفیان دې تپوس وکړ چې مال الناس په خلکو باندې څه وشو نو ده ورته وویله چې خلکو خو شکست وخوړ بیا ورته ابو سفیان وویل چې څه وجه ده چې ستا یو چپله په لاس کې راویلې په خپله ده ورته وویل چې ما ته لا زه دې نه وم خبر ما ته لا پته نه ولګېده چې له زما لا یو چپله په لاس کې ده خلکو ته معلومه شوه چې دا دوه زړونو والا سړی نه دی که دوه زړونو سړی وی په لاس کې چپله ده ده ته دا پته نه لګي چې یاره زما یوه په خپله او بله مې دا په لاس کې الله دا آیات نازل بعض علما ذکر کوي چې منافقینو به رسول علیه السلام ته ویل چې د ده لپاره دوه زړونه رسول علیه السلام یو پیر به یو مانځه کې سهوه شو نو چې کله دا په مانځه کې سهوه شو نو کافرانو وویل چې یاره د منافقینو د دې رسول دوه زړونه یو ستاسو سره دی او یو د الله سره الله دا آیات نازل کړ چې الله نه راګرځولی د پاره د یو سړي د دوو زړونو نه په ګېډه داغه کې الله د هغه په ګېډه کې دوه زړونه نه دي ګرځوي بعضو علما ذکر کوي چې دا آیات نازل شوی د تمثیل په زید بن حارثه زید بن حارثه رسول علیه السلام په زویتوب سنیولی دې ته به زوی او دا زید بن حارثه به رسول علیه السلام د عربو په مجالسو باندې ګرځاو چې دا زما زوی دی په قریشو کې ګرځاو دا به زما نه میراثوي زه به د ده نه میراثوم نو الله جل شانو دا آیات نازل کړو چې موږ نه دي دوه زړونه چې دوه زړونه په ګېډه کې نشته نو دا رنګې د یو سړي لپاره دوه پلرونه نشته دا نشي کېدی چې د زید بن ثابت د زید رضی الله تعالی عنہ د دوه پلار یې تلې مولا پلار یې
او د ده پلار دی ثابت دی. بعض علما ذکر کوي چې دا مثال دی چې بیان شوی دی لپاره د مظاهر. یو سړی د خپلې زنانه سره زهار کوي او خپلې زنانه ته وایي چې انت علیه کظهرک، ته به ما باندې په شان د شا د مور یې. نو دا زهار چې د زنانه سره کړلی دا د خپله زنانه د مور نه کي، ځکه چې د دغه زنانه لپاره د دې سړي لپاره مور بله ده. د یوې ښځې د یو تن لپاره دوه میندې نه کېږي، لکه څنګه آخر کې دوه میندې ولګېږي، لکه څنګه چې لپاره د یو سړي په ګېډه کې دوه لوڼه نه کېږي. دا اللائي هغه بیګانې تظاهرون منهن چې تاسو زهار کوئ منهن د هغو څخه. زهار په ډېرو معنو سره راغلی چې ته خپله یو شا د بل چا شا سره مقابل کې دې ته زهار وایي. ظاهرته یعنی اذا قابلتا چې ته مقابل کې ظهرک بظهري. عرب ذکر کوي ظاهرته چې ته کله یو چاته غصه وکړې د دې غصې ته هم زهار وي. ظاهر د یو چا امداد کولو ته هم زهار وي. ظاهرته یعنې نصرته، ما د هغې امداد کړی. عرب وایي ظاهرته بین الثوبین، دا په هغه وخت کې وایي چې یوه کپړه د بلې کپړې د پاسه واغوندي، نو دې ته هم زهار وایي. په شریعت کې زهار دا چې تشبیه ورکړې د زنانه یا د یو جز د دې نه چې جز مشترک وي، یا هغه جز چې په هغه جز سره د دې زنانه تعبیر په ټول سره کولی شي، د دغې تشبیه ورکړې د هغه چا سره چې حلال نه وي نظر هغې ته، چې هغه ذی محرم وي، چې هغه په ده باندې حرام وي په تعبید سره. اگر که په رضا سره حرامه ده یا په څرګندۍ سره حرامه ده، د هغې څه تشبیه او انشاءالله د زهار به خپل احکام فقد سمع الله قول التي هلته پرې بحث کوو انشاءالله، او مفسرین پرې هلته بحث کړي. او دا یاد دې ته وایي چې ته یو سړی راطلب کړې په زویتوب سره، نو الله دا ستا زوی حقیقي نه دی. نو رسول علیه السلام الله ذکر کوي چې د زید بن حارثه ثابت دا په زویتوب سره نیولی دی. زید بن حارثه، دا زید بن حارثه په زویتوب سره نیولی دی، نو دا د رسول علیه السلام حقیقي زوی دی. ادعوهم تاسو راطلب کړئ خدای لآبائهم دپاره د پلرونو خپلو، هو دغه اقصد عند الله ډېر د انصاف خبره ده، عند الله په نزد الله. فإن لم تعلموا که چېرته تاسو نه پېژنئ آباءهم پلرونه د هغو فإخوانکم درونه ستاسو دي، فإخوانکم درونه ستاسو دي فی الدین په دین کې، وموالیکم او آزاد کرده غلامان ستاسو دي.
وليس عليكم نشته په تاسو باندې جرم ګناه فيما بعد اخطأتم به چې تاسو خطا شوي په دې باندې ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن هغه چې قص کړی ورنه تاسو وکان الله د لدلا غفورا فكونکې رحیم مهربان. ادعوهم تاسو نه طلب کړئ دیو لره لآبائهم د پلار د پاره د پلرونو دا تاسو را طلب کړئ لآبائهم د پاره څه مطلب زید چې رسول الله السلام په زیتوب سره کړل نو زید بن محمد ورته مو لکه هغه ته به دغه بلکې تاسو را طلب کړئ په بلونو خپلو چې زید بن حارثه ورته او د رسول الله السلام چې کوم په زیتوب صدا نیولې هغه الله تعالی منسوخ کړ چې ادعوهم لآبائهم دا کبلورو دا لپاره نو تاسو نو دی وازه ذکر دا علماء وليس عليكم نشته په تاسو باندې ګناه فيما بعد اخطأتم به چې تاسو خطا شوي په دې باندې د دې آیات نه معلومه شو چې د عمد او د خطا په مابین کې فرق چې په یو شي کې خطا شوي په هر سره تا یو خبره کوله زبان باندې بل رااله نو دغه د احکامو د قصد احکامو فرق النبي نبي اولاد ډېر نږدې دی مؤمنان دا مینان بوزم د نفسون دا ونه وازواجو بیبیانې دا امهاتهم میندې دا هغو دي وأولو الأرحام خاوندان د صلې رحمي بعض د دیونه اولاد ډېر نږدې دي ببعض په بعضو پورې په کتاب الله په کتاب د الله کې د مؤمنان والمهاجرین د مهاجرین الا مگر ان تفعلوا مگر دا چې تاسو کوئ الى اولیائکم د دوستانو خپلو سره معروفه نیکي دغه په کتاب کې مستوره لیکلی شوي النبي نبي اولا ډېر نږدې دی مؤمنانو ته د نفسونو د دي د دې جملې مطلب دا شو چې تاسو د نبی احترام او عزت کوئ د نبی په خبره باندې عمل کوئ دا نبی دی تاسو ته د نفسونو ستاسو نه نږدې څه مطلب ستا نفس راغلی تا هلاکت ته اړ دی ستا نفس تا جهنم ته اړ دی ستا دا نفس تا هلاک کوي نبی تا د هلاکت نه بچ کوي نو نبی ډېر اقرب دی مؤمنانو ته د نفسونو د دي دا چې نه به د هلاکۍ نبي دی درته فایده رسوي د دې آیات د نزول نه مخکې وه چې یو څوک وفات شو په هغه باندې به قرض او دومره مال به یې نه پرېښی چې هغه مال به د ده د قرض پوره شي نو رسول علیه السلام به په هغه باندې جنازه یې پرې نه کوله او ویل چې صلو علی اخیکم په خپل ورور خپل باندې جنازه دا آیات چې نازل شو نو بیا به چې څوک وفات شو نو رسول علیه السلام هغه څه قرض پرېښی دی بچي پرې نه ځای کېږي په الیه د هغه په ما باندې او چې کوم مال یې پرېښی دی د عمل د هغه لپاره دا مثلا النبي نبي اولاد ډېر نږدې دی مؤمنانو ته من انفسهم د نفسونو د هغو نه ډېر اقرب دی
د دې آیات نه بعض خلک استدلال کوي چې نبی هر ځای کې حاضر ناظر دی ځکه چې مؤمنان خو په هر ځای کې لیکي دي نه چې نبی مؤمنان په هر ځای کې دي او نبی مؤمنان ته نږدې دی په هر ځای کې نبی حاضر ناظر دا استدلال فاسد غلط دی دا مطلب نه دی چې نبی په هر ځای کې حاضر دا استدلال غلط دی ولې د غلطۍ د دې دا ده چې په ډېرو غزوات نبی علیه السلام به دستې ولېږلې هلته نبي چېرته حاضر دارنګې نبی علیه السلام وفات شوی ده د قبر نه وروسته بیا چېرته راغلی دی چېرې دا دنیا ته راځي دا حرامه ده چې یو سړی مړ شي او هغه بیا بېرته دنیا ته راوګرځي نو د دې نزدېکت نه تقرب نه دغه تقرب مراد نه دی چېرې ته د سړی دا تقرب ته مراد نه دی چې سړی مؤمنانو ته د دې د نفسون نه نږدې دی یعنې چې ته به په هر ځای کې نبي حاضر ناظر دی دا معنی نه ده بلکې د تقرب نه مراد دا دی چې دا نبي خلکو ته مؤمنانو ته نږدې دی د نفس په حکم کې ورته په فایده کې ورته نږدې دی چې نبي خلکو ته فایده رسوي د اور نه بچ کوي لکه موږ وویل او نفس یې حلال دی وازواجه او بیبیانو د نبي امهاتهم میندې د دوی دي د نبي بیبیانې دا د مسلمانانو میندې دي او په بعضو قرائاتو کې دا دي وهو اب له او نبي د دې خلکو لپاره اب او پلار دی نو نبي د دې خلکو لپاره په منزله د پلار دی او بیبیانې اوس تاسو به دې ځای کې نه ګورئ چې دا ازواج مطهرات د مؤمنانو میندې د دې خلکو نو چې دا میندو د ښځو دي او که د نرو ویې زنانه راولېږله حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وایي چې یا امتو یا اماهو ای زما مور یا امي ای زما مور امي ورته هغې ورته لستو لکې زه یم ستا لپاره مور انی بېشکه زه انا ام الرجال زه مور د سړو یم امهاتهم هم یې راوړی دی هم سړو ته راجع دی نو دی د مور د سړو د ښځو دا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل دی به دا ویل چې زه مور د سړو یم ستاسو نو د زنانو چې زه د سړو مور یم ما او د زه د سړو مور یم او د زنانو مور یم نو انا ام الرجال زه مور د سړو یم ستاسو نه او د زنانو دا راجع خبره دا ده چې ازواج مطهرات د سړو دپاره هم میندې دي په منظر د میندې او د زنانو دپاره هم دا دي او د میندو مطلب دا چې یاره د هغه به احترام کوي عزت به یې کوي د ازواج مطهرات به احترام او عزت کوي او دارنګې وهو نبي اب لهم اب د دوی لپاره یعنې د نبي به هم په منظره د په حدیث کې راځي رسول چې انا بمنزلة الوالد لولدي زه به داسې انا زه ستاسو لپاره داسې یم لکه به د والد د ولد لپاره نو لهذا رسول علیه السلام په منزله د پلار اشعث بن قیس نکاح کړی د هغه زمان زنانه سره چې هغې مستعیزه وه د نبي علیه السلام چې کله دغې زنانه ته ورغې
نو هغه زنانه ویلي چې زه ستا نه په پناه وړم په الله باندې. نو هغه ځایه ته بیا مستعیزه ویله. نو اشعث بن قیس ورسا په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنہ کې نکاح کړی. عمر ابن خطاب د اشعث بن قیس باندې د قصد رجم کړی. نو هغه ورته وویل چې دا مستعیزه زنانه د نبي علیه السلام د دې سره نزدېکت نه دی کړی او هغه زنانه ورته وویل چې نبي علیه السلام په ما باندې څه پرده نه ده راټیلې، یعنې حجاب چې زه راغېستی یې پردې ته داخل شوی، یې بلستر لحاق ته ورسره نیم داخل شوی. نه ما ته او خلکو مور ویله، ام المؤمنین راته هم نه ده ویله، نه ده ویلې. نو عمر رضی الله تعالی عنه بیا د هغې نه منې شو، د هغې نه منې شو او هغې له نه هغه اشخاص ته سزا ورکړه او نه هغه زنانه، ځکه چې دغه امهات بیبیان د نبي هغه دي چې نبي ورسره وخت تېر کړی، هغه ورسره نزدېکت کړی، د هغه بیبیان دا مطلب. و اولي الارحام دا مخکې تېر شوی دی، موږ بحث کوو. رسول علیه السلام با د مهاجر او د انصاري په مابین کې ورورولي قایم کړې وه، هغه به د یو بل نه میراث سمول. الله دا آیات نازل کړو، هغه منسوخ کړو. الا مگر ان تفعلوا چې تاسو کوئ الی اولیائکم د دوستانو پر څه معروفه نیکي، البته یو دوست دی د هغه څه نیکي کې هغه ځان ته خبره ده، څه شی ور ضیافت دی هغه ځان دا امداد کې نصرت کې. وإذا أخذنا آيات يا وخت شامسته ومن من النبيين دا أنبياءنا ميثاقهم وعد لهم ومن كوستان ما استوامي ومن نوح ونوح ما استوى إبراهيم ود موسى ود عيسى ابن مريم أن استوى من داونا وعدا وأخذنا استوى من داونا ميثاقا غليظا وعدا مضبوطا ليسأل الصادقين د دې لپاره چې سوال وکړي الله د صادقانو نه د صدق د هغو وأعد للكافرين كافرين او تیار کړی دی الله د کافرانو دپاره عذاب أليما درناک. وإذ أخذنا من النبي الله د دې انبیاو نه څه وعده اخیستې وه، عظمت او لویوالی شان د نبي ذکر کېږي. او وعده د څه اخیستې وه؟ وعده دا وه لتؤمنن به چې خامخا تاسو به دې نبي باندې ایمان راوړئ او خامخا تاسو به نصرت د دې نبي کوئ. دا وعده ده. نو د دې نبی مقام دا چې الله د نورو انبیاو نه د نوح ابراهیم د دې ټولو انبیاو نه الله تعالی دا وعده اخیستې وه چې تاسو به د دې نبي باندې ایمان راوړئ او د دې باندې نصرت کوئ. دا وعده الله تعالی د انبیاو نه اخیستې، د انبیاو نه میثاق. بعض علما ذکر کوي چې دا میثاق یې د الله تعالی چې تاسو به پوره کوئ هغه چې کوم د نبوت بار بوج په تاسو باندې دی دا به پوره کوئ او تاسو به د بعضو د انبیاو نه د بعضو تصدیق کوئ، بشارت به خلکو له ورکوئ. دا مطلب دا وعده الله د دې انبیاو نه اخیستې. ومن کوستانه ورته نبي علیه السلام مقام ته وګورئ، یو خو د ټولو انبیاو نه مخکې ذکر دا د نبي علیه السلام اوچت د مقام دی. دویم د نورو انبیاو نومونه ذکر که الله ته خطاب کوي. ومن کستانه د ده نوم یې ذکر نه کوي، اشاره د عظمت او لویوالي د شان د مقام ته. لکه په مخکې آیاتونه کې چې د نبي لویوالی او مقام را روانه چې النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواج امهاتهم
طالب اوچت مقام. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولاو اذکروا یاد کئی تاسو نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم بتاسو باندے اس وقت جاءتكم چراغلے وے تاستا جنود لخرے فارسلنا لے گلے منگا علیہم بداگل اس وقت چراغلے وے تاستا لخرے فارسلنا منگ لے گلے علیہم باگو باندے ریحنا ہوام پر علیہم وجنودنا ولخر لم تروا تاسو نه ویل کېږي دا لخر لرا او دې الله تعالی په سمانی تاسو عمل کوي بصیر لیدونکې آیاتونو ټول ته وګورئ دې به مطلب بیان اس وقت جاءوکم چراغلو دا هغه تاسو ته من فوقکم پاسستاسونا کافر د پاسه راغلی ومن اسفل منکم اول عند استاسونا دلان وإستوى زاغت الأبصار شاوختي الأبصار استرقي وبلغت القلوب على حناجر ورسيد قلبنا على حناجر استرتا وتظنون بالله أو تاسو قمانونك والتاسو قمانك والله بني ظنونا قمانونا وهنالك بدأوك وابتلي المؤمنون مبتلا کړی شوي مؤمنان وزلزلوا او خوځېدلی شوي هغو زلزالا شدیدا په حرکت سخت سره په خوځېدلو سخت سره یا ایها الذین آمنوا په مخکیني آیاتونو کې د نبي علیه الصلاة والسلام لوی مقام او د هغه شان لویوالی د شان ذکر شو اوس دا د لویوالی د شان چې راځي نو دا په امتحاناتو سره راځي په دې ځایونه کې په صحابه او په رسول علیه السلام باندې امتحان دی چې کافرانو په دلاندې حمله دا امتحان او چونکه د نبی شان ویره الله امداد سره کوي په دې آیاتونو کې چې کومه غزوه ذکر کیږي هغه غزوه خندق ده د مدینه منورې نه یهود لاړو قریش را پاسول د معاهده ورسره چې به رسول باندې موږ حمله کوو بیا د دغه نه لاړو غطفان او ثقیف دا قبیلې ټول را پاسولې میاشت د شوال وا پنځم کال د هجرتو امام مالک وایي چې څلورم کال په مدینه منوره باندې یو لوی لښکر حمله آور راغله دا لښکر د کافرانو څوک وایي چې 10,000 او څوک وایي 15,000 او څوک وایي چې سره 12,000 نه پاسه کسان رسول علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ رائے دعوا چې موږ د مدینه منورې نه یو خندق وکړو خندق یې وکړ رسول علیه السلام د هغه په رائے باندې عمل وکړ خندق صحابه کرام 3,000 کسان هر څلوېښتو کس څلوېښت ګزل کنستلې 10 کسانو له ورکړه د مدینې منورې یو طرف ته باغونه او هغې به خو کافر حمله نه شوه کولی
د جبل السلع نه دا خندق داسې شروع وکړه مشرکان چې راله دا خندق یې ولله هېڅ نه شو کولی په مابین د دیو کې د دې کافرو قیادت ابو سفیان کاو په دې کې څه خاص جنګ ونه شو رسول علیه السلام په ځای باندې صحابه په دې خندق ودرولي البته غشي ګاټې دا وویشتلی شو او البته د کافرانو یو لوی کافر عمر بن عبدود دا د هغو فالوالو د یو تنګ ځای بیا منتو په دې تنګ ځای کې دا د مسلمانانو د طرف ته راته راغوښته علي رضی الله تعالی عنہ د عمر بن عبدود مقابله ته ورغلو دواړو ګزارۍ وکړې علي رضی الله تعالی چې به ګزار وکړ ګرد غبار اوچت شو چې وکتل علي رضی الله د عمر بن عبدود په سینه ناست دی د هغه سټ پرې کوي هغه کافر چې د دیو مردار شو لهذا د کافرانو حوصلې ختم کافرانو د هغه د الله په لس زره درهمه باندې اخیستو نبي علیه السلام ورته وویل چې دا ستاسو لپاره منګه سمن د مړو نه پوجو مړو باندې اوس نو په یو الله شی ولا و د څه و پدې کې تقریبا 15 ورځې پورې خواو شاته مدینه منوره محاصره وه په اخر کې الله هوا راولېږله د مسلمانانو امداد وشو نعیم بن مسعود راغی هغه ویل چې ما هغه ایمان راوړی چې زه به د دوی په مابین کې اختلافات وم هغه د دوی په مابین کې اختلافات یهودو ته یې ویله چې دا خو به قریش به لاړ شي لہذا تاسو د دې نه څه کسان ذمهوار واخلئ ځکه چې مدینه کې به تاسو د دې رسول څخه اوسېږئ دا خو درنه لرې دي چې دوی ستاسو امداد کړي او نعیم ورغی قریشو ته یې وویل چېرې یهود په خپل کردار باندې خفه دي چې موږ ستاسو امداد کړو ستاسو نه څه کسان مشران اخلي او رسول علیه السلام له ورکوي یهودو چې دا مطالبه دغه د کله پیش کړه قریشو ته نو هغه وویل چې والله صدقه نعیم خو ښه خبره کړه موږ مشران غواړي په دې باندې د دواړو اختلاف راغی د یهودو او د دې لښکر اختلاف راغی ابو سفیان هوا سیلۍ راله ابو سفیان اعلان وکړو او دا لښکر د مدینې منورې نه همداسې بغیر د څه کامیابۍ راواپس دا د کافرانو اخرنۍ لویه حمله وه بیا د دې نه اخوا کافر حمله نه ده کړې بیا ویله مسلمانانو به ورتله نو اوس تاسو ګورئ اسا وقت جاءوکم چې راغلي کافران دا اوس من فوقکم پاسه ستاسو نه د اعلی دوا د جهاد د مشرق او دا پاسه زه راغلو غطفان و نجد و بنو قریظه و نذیر ومن اسفل منکم او د لاندې ستاسو نه راغلي د اسفل د وادۍ نه د طرف د مغرب او دا قریش و بنو کنانه و اهل تهامه دا وإذ يقول باغوكي شويلو منافقان والذين خلقوا لبردن وكي مرض بمالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعدنا رجل من سأل الله أو رسول الله إلا غرورا مگر دوكي منافقين بدأ دا من سأل الله أو رسول الله دوكي وعدا کرلا
زمونږ والله او رسول امداد ونه کړ دا سره پاته 12,000 لښکر راغلی دی په دې ځای کې نه کېدو زمونږ امداد خو نه شو دا وایي هغه وخت کې کاله چې ویل طائفة منهم یو جماعت د دیونه یا اهل یثرب اے اهل یثرب لا مقام لکم نشته ودرېدل ستاسو لپاره پریو تاسو واپس شئ ویستأذن فریق منهم او اجازت به طلب کاو فریق یو جماعت دعونا النبي د نبینا یقولون ویل واغو ان بیوتنا بشرکون زمونږ عورها خالدي وما يمنعون بعورها خالي يريدون إرادة الله إلا فرارا مگر د تختی ویلو طائفه د منافقین یا بنو سلمه و بنو حارثه خو راجح دا چې دا خبره منافقین وکړي یا اهل یثرب اهل یثرب د مدینه منوره قدیمی نوم یثرب بعض علما ذکر کوي چې یثرب د یو نوم دی د بوبوکۍ د یوې ځمکې چې په مدینه واقع شوی مدینه په ناحیه راغی مدینه د هغې په یو طرف کې واقع نبی علیه السلام فرمایي لمن سمى المدینه دا چا چې مسلمان د مدینه یثرب فلیستغفر الله هغه د بخښنه د طلب کې د الله نه چا چې مسلمان د مدینې د یثرب وایي نو بخښنه یې طلب کې د الله نه یې دا مدینه طابتون دا طابره دا طابره یثرب ویل ولې مکروه دي ځکه چې یثرب دا مکروه ته ځي یثرب دا اګاهش ورکوي په لوم سا په تعییر سا او په دې لور مخکې تحقیق کړي بعض وخت یثرب نوم دی د یو سړي د عمالقه نو دی ویلو لا مقام لکم نشته مقام ستاسو لپاره واپس شئ چېرته واپس شئ کورونو کولو ته یا پرجو واپس شئ تاسو مخکیني دین ته بیرته وګرځئ منافقان به ځای واپس ولو دخلت کچرته داخل بشي دا بدنا الان بدیو باندې من اقطار د اطراف د مدینه د اطراف د مدینه پیدا ده ثم بصلوا الفتنه لا سؤال بشي دا غونه د بدله لا توان خامخا ابو برازیل فتنه ده وما تلبسوا بها الا يسيرا او درنګ باندې تر کړه هغه پدې بنا کې الا مگر يسيرا مگر لک هغه درنګ نه تر کړه مگر لک لکه ما بګی درنګ تیر نو دا هغه درنګ لک تیر پدې فتنه کې ولقد پدې فتنه کې ولقد كانوا او خامخا ودا سو او عهد الله من قبل چې معاهده کړو او د الله سره من قبل مخې لا يولون الادبار چې نه براګل هغه شاګانې وکانه دا عهد الله وعد الله مسؤولا سوال کړی ولقد كانوا خامخا او عهد الله معاهده کړو او د الله سره مخې دا معاهده چې مخې کړې وه دا څوک بنو حارثه یا دي بنو سلمه یا څه کسان د بنو حارثه یا بنو سلمه نو دیو په ورځ د احد باندې بزدلي کړې نو دو توبه ایستلې وې د الله سره معاهده کړې وه بله ورباندې مخکې د خندق نه چې دوی به وتښتي دوی به فرار کړي یا دا معاهده چې کړې وه دا هغه خلکو قوم چې دوی معاهده کړې وه مکه کې په شپه دا خبه دا معاهده چې دوی به د رسول الله وسلام نه منې کوي هغه چې هغه منې کوي د نفس نفل نه د نفس نفل د څنګه دفاع کوو د چې موږ د نبي دفاع کوو بعض علماء چې دا معاهده چې کړې خلکو چې غایب د واقع بدل نه
هغه دا معاهده چې دیو چې که چاته جنګ راغی نو دیو به شاګان راګرځي قل تو ورته وایه پیغمبره ای نبي لن ينفعكم الفرار هرګز فایده نه رسي تاسو ته تغلل که تاسو درته هند الموت برنا لقدنا وإذا بدأ واقع لا تمتعون تاسو لا نفع نشي درکولی الا قليلا مگر لگا قل تو ورته وایه من ذا الذي څوک هغه یعصمکم چې عبادت وکړي ستاسو من الله د الله نه ان اراد بكم سوءا که چېرته اراده لري الله تعالی به تاسو باندې سوءا د بدۍ یا اراده ولري الله تعالی به تاسو باندې رحمت ولا يجدون نمومي هغو د خپل ځانونو لپاره ما سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددګار قد يعلم الله بدأت نسرا معلوم کړل الله المعوقين منكم ورسته من کېدونکي ستاسو نه چې د ستاسو نه کم ورسته کېدونکي دي منع کېدونکي د نبي نه هغه معلوم کړي والقائلين او ویونکي لاخوانهم ورونو خپلو ته چې خپل ورونو ته منافقین د خپل ورونو ته بیدار هلم الینا من راشي من دا ولا یاتون الباس الا قليلا او نراتو هغو جنگ ته الا قليلا مگر لږ چې هغه دا منافقان دیو به جنگ ته نه راته مگر لږ ټیم به راغله د پام به یې وکړو بیا منافقان ته اشیحة علیکم په دې حال کې چې دغه خلک بخیلان دي په تاسو باندې فإذا جاء الخوف كلا چې راشي یره رأیتهم ته به ویني هغو لره ینظرون الیک ګوري به هغو تا ته تدور اعینهم اړی به اعینهم سترګې ده تدور ګرځي اعینهم سترګې د هغو کله دې به شان د هغه چا یوښه علیه چې بېهوشي عارضه شوي هغه ته من الموت د مرګ نه فإذ أذهب الخوف کله چې لاړ شي یره سلقوکم نو هغو وهي تاسو لره میچن کوي تاسو لره بحسنة په ژبه باندې هغې ژبې حدادن چې تېرې دي اشیاة علی الخیر بخیلی دي په خیر باندې اولئک دا خلک لم یؤمنوا هغو ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم برباد کړی دی الله تعالی عملونه د هغو وکان ذلک او دی دغه په الله باندې یسیرا آسان په دې آیاتونو کې د منافقینو حالات هغه ذکر اشیاء چې دا بخیل په تاسو باندې حال د ضمیر د لایاتون دا حال د ضمیر د لایاتون نه حال چې کله به مدینه منوره د خوف راغی یره راغله نو دا منافقه الله نبی ته و چې ته دیو له داسې یینې دیو تا ته ګوري سترګې خپلې اړه سترګې اړه داسې سترګې اړه په شان د هغه چا چې په هغه باندې بېهوشي په هغه باندې راغلي د مرګ د مرګ به چا باندې په چا باندې بېهوشي راغلي هغه سترګې اړه نو دارنګې دم د دې مرګ د وجې نه چې موږ به مړه شو دا منافقان سترګې خپلې اړ او چې خوف لاړ شي نو لهذا دیو بیا د صحابهو په رسول باندې په د دیو ټېرې ژبې وې په هغه ژبه باندې به د دیو بیا رسول او صحابه به په هغه باندې بیا بحث کاو هغه به یې چنکاو سلک بسط العضوة و یو اندام اوږد کول مد راښکودل د وجې د قهر نه د وجې د غصې نه یو اندام اوږد کول برابره خبره ده که دا لاس وي که ژبه علما د سلک تفسیر دلته کړلی په ضرب باندې مجازا
بعض علما ذکر کوي چې لسان مشابه شوی دی د تورې سره، نو دا استعاره مکنیه شوه. او د لازم د مشابه به چې هغه توره د هغې سم لازم وهل دی، هغه مشابه کړلی د پاره د جمع استعاره تخیلیه شوه. زجاجه د سلف ترجمه کړله په مخاطبه شدیده چې دوی دا ډېرې سختې سختې خبرې کوي. بعضو په دې سختو خبرو کې قید د رفع د صوت هم ایښودلی چې اواز یې اوچتي. رسول علیه السلام فرمایي دي لیس منا من سلک یعنې رفع الصوت، چې اواز یې پورته کړی دی په نس د مصیبت. د مصیبت په وخت کې چې اواز پورته کړی دی زمون نه دی. یحسبون ګمان کوي منافقان الاحزاب جماعتنا لم یذهبوا نوتلیهو وإن يأتي الأحزاب كراكي جماعتنا يود خخي أغو أن لو أنهم بشكا أنهم أغو لو كچرتا بشك أغو زائر دن کی في الأعراب بباندو کی يسألون عن أنبائكم سؤال كي يهود آلات استاسو ولو كانوا كچرتا ويدا منافقان پتاسو کی ما قاتلوا إلا قليلا نو قتال بنوے کڑے هو إلا قليلا مگر لگ پدې ځای نه کې د منافقینو بزدلی د مسلمانانو سره د هغه عداوت دشمنی دا ظاهري او ګمان دا کوي چې الاحزاب لم يذهبوا جماعتونه نه دي، نو هغه دا وایي چې جماعتونه تللی نه دي. او که چېرته راشي جماعتونه نو هغه خوښوي چې بېشکه هغو ظاهرېدونکي په اعرابو کې جنګ نه راځي، په اعرابو کې په بانډو کې. او سوال کې سل ده هله چېرې کم یو قتل شو، کم ذلیل شو، دا سوال ده. لقد کان خامخا په داخل سره دا ستاسو لپاره په رسول الله کې اسوة حسنة نمونه ښه لمن دپاره د هغه چا کانه یرجو چې و چې امید لرو هغه د الله او د ورځې آخرت وذکر الله یاد کړی دی هغه الله کثیره ډېر او ذکر کړی دی هغه د الله کثیره ډېر. لقد کان خامخا اوس ستاسو لپاره به نمونه ښه اوسه نمونه ښه اقتدا ښه یعنی ته په نبي پسې اقتدا چې د نبي اقتدا دا نمونه ښه دغه ده چې په نبي پسې اقتدا وکړي. لهذا نبي ته به ګورې چې هغه به کوم افعال کوي، نبي کوم فعل کوي، نبي کومه طریقه اختیاروي، نبي کومه خبره کوي، نبی به کوم میدان کې ولاړ دی. نو لهذا تاسو به د هغه طریقه باندې د هغه نمونه به اختیاروئ، به نبي اتباع به کوئ. نو چې نبي به میدان جنګ باندې ولاړ دی، به غزوه احزاب غزوه خندق او منافقان دا راغلي دي او منافقان راغلي دي په هغه جنګ ته نه ځي، په خپلو کورونو کې ناست دي. سلیکټیو راښکاره شي چې حالات معلوم دي. نو لهذا دا کار د مؤمنانو نه دی.
ولما راى المؤمنون الاحزاب كلچ والمؤمنان الاحزاب جماعتنا قالوا ويلهم هذا دا محمد وعد الله جواد کړه زمون الله ورسوله او رسول الله زمون وعده کړه وصدق الله رشاوي والله او رسول الله وما زادهم او نو زیاد کړه دغه جماعتونه ولرا الا ایمانا مگر ایمان وتسلیما او انقياد سره پازه دوله زره کسان په مدینه باندې را دا اوس اصله ورسوي مؤمنانو چې دا ولدنه هغه ثابت قدم شي او ته دا مو دا الله او رسول وعده وما زادهم او نو زیاد کړي هغه درا مگر ایمان او تسلیم وس دې څنګه زموږ ته الله او رسول وعده دا چې مخکې ذکر شوی دی اما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء دا آیات مخکې تیر شوی تاسو دا ګمان کوئ جنت به ننوځئ او نه به راغلی تاسو ته مثال د هغه کسانو چې تیر شوي وو مخکې ساعتونه تاسو ته به تنګي رسي ضرر به رسي نو لهذا دوی ته الله او رسول وعده کړله چې داسې تنګي او دا سختی او دا تنګي به دا ضرر به هم ته رسي نظیر دا یاد آلا چې نبی علیه الصلاة وعده داوا چې نبی علیه السلام دیو ته ویلي چې ان الاحزاب سایرون الیکم بېشکه جماعتونه به راتلونکي دي تاسو ته جماعتونه به تاسو ته راځي 9 او 10 یعنی په آخر د نهو شپو کې په آخر 9 شپو کې یا په 10 شپو کې کله چې خبر ورکړ دا ونه چې په آخر د 9 شپو یا 10 شپو کې تاسو ته جماعتونه نو چې کله صحابه دغه کافران ولدنو چې دی ورالو په دغه وخت مقرر چې نبی کوم ویلو په هغه باندې رالو نو ویلو هغه هذا ما وعدنا الله ورسوله دا غره چې وعده کړو د موسی الله ورسول الله او دا الله موسی الله ورسول الله وعده او نه زیات کړه وزرا مگر ایمان او تسلیم او انقياد صاحب ایمان نور مضبوط کلک شو زیادت د ایمان نه یا خو بشک انور د ایمان زیات شو د ایمان یا ایمانی کمال یا خو زیادت قبل چې اعمال د ایمانی کمالونه جوش دي نو اعمال خو کمیږي زیاتې نه کوي اعمال نو دا هغه اعمال هغه نورم دا هغه ایمان زیاتې شو ځکه چې اعمال د ایمان کمالي من المؤمنین د مؤمنانو رجال سړیو صدقو چې رښتینې کړي هغه ما عهد الله چې وعده کړی هغه د الله څخه په دې باندې فمنهم بعض دعونا من هغه څوک قضا چې پوره کړی هغه نحبه نظر خلق ومنهم او بعض دعونا من هغه څوک دی ينتظر چې انتظار کوي وما بدلوا تبدیلا او نو بدل کړی هغه تبدیلا په بدلولو سره آیات می د مؤمنانو سره دي رښتینی کړي هغه عهد الله له جواد کړي او د الله سره باندې باندې سعد بن معاذ انس بن النضر رضي الله عنه يا ابا عمر اين چت انس بن النضر چت نو هغه واه لري واه لري الجنه خامخ ريح الجنه اجد هذا من بريدو دو هات بغرت ريح الجنه بيد الجنه
فقاتلنا هغه قتال کوه حتی چې قتل شو نو موندلی شو په جسد د هغه کې څه د پاسه اتیا زخمونه د تورو د وهلو په نیزو باندې وو په د وشتلو سره پاسه اتیا ده دا آیات د هغه په حق کې نازل شوی فمنهم بعض د هغه نه چا دی قضا چې پوره کړی دی نهبه نظر فل چې هغه معاویه وایي چې ما د نبي علیه السلام نه لرل چې طلحه رضی الله تعالی ممن د هغه نه دی چې خپل نظر یې پوره کړی ښه په غیرت په شجاعت سره جنګېدل او بعضې باندې کې شهیدان شو او بعض هغه چې انتظار کوي لیجزي الله د دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی صادقان ته بصدقهم د صدق د هغو او عذاب ورکړي الله منافقان ته ان شاء غفر شي او يتوب عليهم یا با توبه قبول کړي د منافقانو ان الله بشک الله تعالی دې بشک الله تعالی او غفور دې غفور عفو کوونکی رحیم مهربان منافقان دې الله فخش عذاب او يتوب عليهم یا با الله تعالی د منافقانو توبه قبول کړي او يتوب عليهم مطلب دا دی چې منافقان له الله توفیق ورکړي ایمان ته کلک او مضبوط راوړي د الله به د هغه ایمان توبه قبول کړي ورد الله اورد کړي والله تعالی الذين كفروا چې کفر کړو ورد کړي والله تعالی بغیظهم بغصه فرسان کافران الله تعالی بغیظ او غصه سره لم ينالوا جنو رسیدلی هغه خیر تا دغه کافران څخه خیر ته ورسېده د خپلې غصې څخه الله واپس وكفى الله المؤمنين القتال او كافر الله تعالى المؤمنين ده مؤمنان ده دربنا القتال كافر الله ده قتال نا كافر الله تعالى ده مؤمنان لرا القتال لجنة للجنة الله كافر ده مؤمنان ده جنة ده مناسبة جنة والما الله كافر او ده الله تعالى قويا قوي عزيزا غالبا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ده زي خبر باسته إن شاء الله سبب ما شاء الله